پیسو نه مخکې څه معامله وه چې دا اوس لوډ ته د لوډ نه مخکې څه بلا وه دا خلکو به دا یو بل له سودا په څه ورکوله نو خلکو به څه چل کولو ما سره به غنم تا سره به غوړي تا له مې غنم درکړه تا به ما له لږ غوړي راکړه ته به لږه ګوړه راکړه ما به دا پیسې خو وې نه که نه پوه شي بیا تاریخ کې ثابت شو چې بیا کله پیله پیسې جوړه شو نو یو کاڼی و په هغې به یو بل له خلکو څیزونه ورکول نو دا کاڼی به تاله هم راتلو ماله هم راتلو په کاڼي به خاص نه کوه نو کاڼی مقرر شو بیا د سونې ټیکې مقرر شي نو که نن مونږ تاسو وګورو دا نور زه دله ورکړم دې دله ورکړي دې دنه پې سودا والي هغه پې دنه والي دنه که تاریخ وګورئ او لږ غونده تاسو هسې دماغ سوچ وکړئ مونږ وړالو که نه وړو والا له ورشي یو بوری راکړه هغه ډیلر له لاړ شي سره بوټ یو بوری راکړه هغه میل له لاړ شي یو بوری راکړه پیسې ورکړي میل والے زمیندار له ورکړي زمیندار والے چا له ورکړي هغه راشي تخم والا له ورکړي بس هغه الله وایي زه دا سرکل صرف چلوم نور خو یې روباسم زه که زه غنم راوړم او تاسو سره د پیسې پرتې کړم که تاسو دې ته سوچ وکړئ دا صرف یو ډرامه ده بس موږ څیزونه ورکوو پیسې ورکوو څیز راکړئ نور خو که سیسټم ته وګورئ ټول نظام به رانه چلېږي که نن دا جازونه دي الله وایي ما ساینسدان پیدا کړی دی موږ وایي دا ساینسدان دا شی جوړ ساینسدان پلار یې نشي جوړ کړی که ساینسدان الله لیونی پیدا کړی دی د پلار هم څه نشي جوړولی دا علما دماغ کې واچو دا داسې کوو دا داسې کوو یو شی مې جوړ 14مه سپاره کې الله فرمایي ما تاسو دپاره ډېر څیزونه پیدا کړي د سورلۍ لاولې اس ذکر کړي او بیا د اس نه پس ته وایي ما تاسو دپاره د سفارۍ دپاره ډېر ښه ښه څیزونه پیدا کړي خو که تاسو کې عقل وي یو جز په ټلونو وزن اوچت موږ 400 کسان هلته راتلو هر عادي سره 10 لیټره اوبه وي ما ویل چې نور هر څه به پرېږده 10 لیټره 400 کسان یو او موږ ټول اوچت کړي وو پایې چې اوچتې شي موږ خو دا عقل دی که نه چې یاره دا په سړک روان دی خو چې پایې اوچتې شي بیا خو بس الله په حواله شو که نو دا ټول نظام خدای چلی دا د کاروبارۍ او دا پریشانۍ نه دا زړونه نه وباسئ دا هسې موږ بیمارۍ دننه دننه ختموي د دې سره دا وشي دا پریشانۍ بیا موږ موږ کې پریشانه کوي په ذکر کې پریشانه کوي نن چاته لږ ذکر وکړو دا ډېر زه نشم کولی څه وایي یاره لږ راکړه ښځې به مې کوي بس موږ ټول کار ښځو له سپارلي پیسې موږ ګټو ذکرونه به ښځې کوي یو خبره یاد ساتئ که ټول پاکستان ښځې ذکر وکړي چې کوم سړی په خپله کاروبار کوي او دې عبادت نه کوي او دې مونځ نه کوي او دې ذکر نه کوي د ده لاس کې برکت نه هغه پیسو کې برکت نه د ښځو په ذکرونو نه راغواړي موږ هم ښځو ته وایو ختم رالو کوي او موږ فرض موږ هم پرېښوي ختم رالو کوي موږ راشي فلم ته ناست یو ختم رالو کوي ټوله شپه کیبل ته تېره کړو ختم رالو کوي په دې ختم متم نه ده کاروبار ته دکان ته سهار ته ناست دي مونځونه زه پرېږدي او ختمونه په ښځو کوو مونږ کې دا څخه مرض راغلی چا له ذکر ورکړو څه وایي ختم راغلی زمونږ رانیو کې زه په تا په شړک راغورځېدلی خو په خپل یې هم کوه که نو نن داسې چلې زما عزتمندو ژوند بدل کړي د دې ذکرونو د دې مجالسو مقصد دا دی زموږ ژوند بدل شي عهد وکړئ نن ځواني ده ځوانۍ کې الله زر رالیکي بوډاوالي کې خو بیا موږ د لسو د پړسو د کړسو نه وتي بیا بل کار دی ښځه څه وایي مړه دا بوډا دی ټوخېږي او دا داسې دی تنګ کړي او بعضې خلک څه وایي بیا خپل بچي څه وایي بس اوس دی خدای والي خپل بچي هم را باندې تنګ دي د ارمای ته لاړو یو زاړه او کومه کې تللی وو مکرم خان راسره و چې لاړو په کومه کې پرته وه زه یې دننه بوتلم وایي تېر نظر وګوره چې ومې کته پیپونه ورته لګېدلي وو خدمت دپاره ولې یو ښځه ساتلې وه هغې به اړوله راړوله چې بار راوتم زوی ماله جوس راواغسته وایي ته دا اوس که تا نه یو مسلې تپوس کوم باندې څه مسلې وایي دا خو یو میاشت کومک کې پرته نو د دې خو پته نه لګي دا به څو میاشتې کومک کې پرته وي نو مل بیا نو که ستا خوښه دا پیر بیا پوز دې نه وباسو به هېڅ سره یې مړه شي بس دا ژوند به پې اسان شي ما ورته ویل ته سبق پې چېرته ویلی و انګلینډ کې من څه کې ویل ته ډاکټر من تا ته قصور نشته مې کاوه چې دا مور نه راپاڅېدی شي من په دا مخ دی والي چې دونه مې نشي برداشت کولی نه میاشتې ما ګېډه کې برداشت کړي ته اوس ما یو میاشت نشي برداشت کولی او مې خدمت هم ته نه کړي بله ښځه مې اړی صرف پیسې ورکړي او ته ما یو میاشت نشي برداشت کولی
بلکاش نن دې مور ته نن مې دی وایي موږ بچی انګلند ته لاړو امریکې ته لاړو داسې خوشحالي کې پاونډونه به رالیږي په شرط دې د دې پاونډونه ولګي څومره ګناهونه به چې کوي مور پلار به یې ذمهوار نن موږ خوشحالي کوو موږ یورپ ته لاړو انګلند ته لاړو امریکې ته لاړو څومره ګناه به کوي دا مور پلار به یې ذمهوار او د دې جواب به دا مور پلار ورکړي ما ځان څوک لګي وتاله وایي انګلند نېشنلټي وارو زه به ډاکومنټ جمع کړم پلانې به وکړم ډیسټانس به وکړم او چې دا پاسپورټ پکار تاسو به ملکونو کې ګرځئ ما وایي موږ ته بالکل ضرورت نشته ځکه زموږ د ژوند پته نه لګي 100 کاله ژوند وي 50 کاله 60 کاله 80 کاله لا بچو سره هم پاسپورټونه نو 100 سره به موږ به قبر کې پراتی وغي به بعضې ګناهونه به کوي ذمهوار به موږ ته به قبر کې پروت ولې لرې سوچ نه کوي چې زموږ بچو نسل خراب نشي زموږ راتلونکي نسل بچي موږ دا غم کوو چې یاره یو کور جوړ کړو یاره چې دا بچي مې سوري کې پراته موږ دا وکړو بچو له کپړې والو د بچو د آخرت غم ولې نه کوو بچي سکول کې کېنو یو خدای کور ورته نه ښیو مدرسه ورته نه ښیو پلار سار اوده پروت وي خو ته پاسه بچی ځان سره مسجد ته بوځه نو 7 کالو نه پس اسلام وایي بچي ځان سره جومات ته بوځئ چې دا عادت نن موږ پرېښی خړ څادر هم بې ورچولې بس صرف موږ دې ته کار ویلې بچي راوړو پیسې ګټو نور یې بالکل خیال نه کوو دې بچو به خدای رانه تپوس کوي صرف سکول نه دی بچو دپاره